نن تاسو ته زه د رانجو لګولو فائدې بیانوم. په سترګو کې د رانجو کولو اهمیت د احادیثو په رڼا کې. د اوده کېدو نه مخکې رانجه کول سنت دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم به د اوده کېدو په وخت اسمید رانجه کول، یعنی هر سترګه کې به یې د درې ځله سلایان کول. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم سره تور رانجو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د رانجو کولو فائدې هم بیان کړي دي. په دې سره د سترګو نظر تیزیږي. د ابن ماجه حدیث ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي علیکم باسمدی عند النوم فانه یجل البصر وینبت الشعر. د اودګیدو په وخت تاسو د اسمید رانجه خامخا کوئ، ځکه د سترګو نظر تیزوي او اختیان را زرغونوي. په یو بل حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي ان خیر كحالكم الاسمد فانه یجل البصر وینبت الشعر. بیشک استاسو پرانجو کې بهترین راجا د اسمید دی، ځکه دا د سترګو نظر تیزوي او اختیان را زرغونوي. رانجه کول لکه سرنګ چې سنت دی، دغه شان د سترګو د ماهرینو ډاکټرانو او طبيبانو تحقیق هم داده چې په دې کې بشماره فائدې دي او په دې سره د انسان د سترګو د ډیرو تکلیفونو او مرزونو هم په امن کې وي. یو څو غټ فواید تاسو درته وړاندې کوم. نمبر 1 فائدہ دا د رانجه کول د سترګو د زخم خارخ او سوځیدو د لپاره ډیر مفید دي، ځکه په دې سره د سترګو هر قسمه معتدی جراثیم ختميږي. نمبر 2 پرانجو کول سره انسان د سترګو د کوکرو او پسترګو کې د دانو نه هم محفوظ کیږي. نمبر 3 پرانجو کول سره انسان د اشوبي چشم او د سترګو د دردونو نه همیشه د لپاره محفوظ کیږي. نمبر 4 رانجه اعلی درجه دافع تعفن دی چې سترګې د هر قسمه خرابېدو او ګندګیرۍ نه محفوظ ساتلی شي. نمبر 5 فائدہ دا ده جدید ساینسي تحقیق هم دا دی چې کله انسان راجه کړی وي نو د نمر د تیز شعاع د سترګو او د سترګو تور کسو ته نقصان نه رسوي، او چې رانجه نه وي نو د نمر تیز شعاوي او د سترګو کسو ته سخت نقصان رسوي. د سترګو ماهرین ډاکټران وایي چې پرانجو کول سره انسان د سترګو هغه بیمارونو محفوظ کیږي د کوم بیمارو علاج چې په جدید ساينس او جدید ډاکټرۍ کې نشته. پس معلومه شو چې نن ساينس او ډاکټران د کوم شي فواید بیانوي. زمون خو پیغمبر محمد صلی الله علیه و وسلم صدفه سوار لسو کاله مخکې خپل امت ته د دې ترغیب ورکړي او د دې فائدې بیان کړې دي. الله رب العزت موږ ټول مسلمانان د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنت طریقو باندې موږ له عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.